هغه خلک چې هغه څه وخت مخکې پارټي پرېښې وه، بالکل د کارکون په نظر کې روک شوي وو او پارټۍ سره هېڅ قسمه رابطه نه وه، هغه یکدم منځته راغله او داسې خبره یې شروع کړه چې حکومت هم په هغې باندې مطلب ځای وله ورکوي او نور شاته چې کوم خلک ناست دي هغه هم وله ځای ورکوي او دغه خلک بغیر د شاته د خبرې نه خبره نشي کولی. نو هغه چې کومو خلکو جنګ کولو هغه روکېږي، د هغې هغه خبره په منځ کې روکوي او هغه کومو خلکو چې پارټي پرېښې وه نو هغه خلک منځته راغله او هغه د کارکون په زړه کې هغه له ځای ورکوي چې د لیډر باره کې خو دی همه خبره کړې ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو، د خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف حکومت او اپوزیشن نیشنل ډایلاګ کمیټي د پاکستان تحریک انصاف هغه لیډران چې 9 مئی نه پس د یو پریس کانفرنس په صورت کې د پارټۍ نه بیل شوي هغه سرګرم شوي دي. پرون غټ چې کوم مومنټ دی شروع شوی دی او میډیا سره خبرو کې هغه یو طرف ته د موجوده لیډرشپ باندې ګوتې اوچتې کړي دي. سابقه وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د هغه خپله بیانیه په منځ کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کوم عمران خان رهایی فورس جوړ کړی دی هغې حوالې سره د پارټۍ خپل موقف دی، د مرکزی حکومت سخت موقف دی او صوبایي حکومت چې دا رهایی فورس بنیادی طور باندې وزیر اعلی د هغې قیادت کوي، دغې باندې هغه خپل خبره باندې ولاړ دی او د هغه وینا دا ده چې موږ به دا رهایی فورس هر صورت کې جوړو. د دغې صورتحال نه پس اسلام آباد کې یکدم موږ چې ګورو نو صورتحال بدل شو او مخې سره هغه لیډران چې د پارټۍ د پرېښو اعلان یې کړی و بالکل یو سیټ ته ناست وو نو هغه منځته شول او یو جرګه یې شروع کړه. پښتو کې که وایو نو ډېره غټه جرګه دې ټایم کې شروع ده او دا جرګه بنیادي طور باندې هسې نه ده روانه، دې ته پشتیباني حاصله ده. موږ چې ګورو د دې د میډیا چې کوم پریزنټیشن دی پروجیکشن دی او په میډیا باندې د دې موجودګي میډیا باندې دې ته کومه هوا میلو شوې ده نو یو طرف ته خو چې چا دپاره لګیا دي د هغه نوم په میډیا باندې او همدغه پارټۍ چې کوم لیډرشپ دی د هغوی بیان قدرې نه راځي او د هغوی د غټو غټو جلسو فوټوان نه راځي او همدغه موضوع باندې یو ګروپ لګیا دی په اسلام آباد کې نو هغه ګنټو باندې په میډیا موجود دی او د هرې ټاک شو نن حصه دی. دغې وجې نه مونږ وایو چې صورتحال فیصله کن مرحلې ته رادننه شوی دی او په دې کې مرکز خپل مفادات دي، اسټیبلیشمنټ خپل مفادات دي او د پاکستان تحریک انصاف د موجوده قیادت د سابقه چې چا پرېښې وه هغی او دې ټایم کې صوبایي حکومت دلته یو ټیم چې کوم ناست دی او مسلسل په احتجاج کې دی د هغی او خاندان نو بظاهره چې موږ ګورو نو څو ګروپونه او څو پارټۍ هغې کې پاکستان تحریک انصاف شامل شوی دی، په هغې کې تقسیم شوی دی. د عمران خان رهایی فورس حوالې سره باقاعده یو اعلان شوی په دغې باندې د پی ټي آی د طرف نه چې کوم لیډرشپ چې پاکستان تحریک تحفظ عین پاکستان د هغې طرف نه رد عمل راغو، پی ټي آی طرف نه چې دا زمونږ په مرکزي کمیټه کې ډسکس شوی نه ده او دا یو ځان له منصوبه ده او مونږ د دې حمایت نه کوو. بل طرف ته وزیر اعلی وینا تر اوسه پورې دا ده چې چونکې عمران خان ما ته پیغام را رسېدلی دی چې سټریټ مومن حوالې سره ته څه قسمه فیصله کې ته ازادي نو همدغه فیصله ده زما چې همغه سټریټ مومنټ دی د هغې تیاری دی او هغه په داسې طریقه کونه غواړم چې عمران خان رهایی فورس د عمران خان رهایی فورس اعلان سره خلق خو په دې باندې خبره کوي چې دا هیڅ هم نه دي خو بنیادي یو نقطه خو شته چې هر طرف ته یو زلزله راوسته او د هغې چې موږ ګورو نو زاړه چې کوم کسان چې په داسې صورتحال کې چې کله آخري مرحلې ته مسایل رسي نو بیا پکې هم دغه مشرانو جرګې کېږي. دا د مشرف په دور کې موږ لیدلی دي، دا د سابقه د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ حکومتونه چې یو بل خلاف تحریکونه به چلېدل نو دقسې به بیا اخري کې جرګې جوړې شوې او د هغې بس لار راووته. د میثاق جمهوریت خلکو نه به نیر چې په اخري کې بیا د پرویز مشرف په دور کې جوړ یو مفاهمتي منصوبه هغه منځته راغه او هغې کې بیا اجازت ملو شو، لیډران راغله او باقاعده الیکشن وشو. نو دغسې دا چې اوس کومه فیصله شوې ده نو
په دې بنیاد باندې نېشنل ډایلاګ کمیټې د جرګې ډېر څه مین نه یوړل د هغې خلک وایي چې یاره عمران رهایي فورس دپاره چې کوم لایحه عمل جاري وه او کومه خبره جاري وه نو دا په هغې باندې یو ډز دی نو زه چې ګورم نو د پاکستان تحریک انصاف هغه چې کوم هغه خلک چې هغه څه وخت مخکې پارټي پرېښې وه بلکل د کارکون په نظر کې رک شوي او پارټۍ سره هېڅ قسمه سره رابطه نه وه هغه یکدم منځ ته راغله او داسې خبره یې شروع کړه چې حکومت هم په هغې باندې مطلب ځای وله ورکوي او نور شاته چې کوم خلک ناست دي هغه یې وله ځای ورکوي او دغه خلک بغیر د شاته د خبرې نه خبره نشي کولی نو هغه چې کومو خلکو جنګ کولو هغه روکیږي د هغې هغه خبره په منځ کې روکوي او هغه کومو خلکو چې پارټي پرېښې وه نو هغه خلک منځ ته راغله هغه د کارکون په زړه کې هغه لزی ورکوي چې د لیډر باره کې خود دی هم خبره کړې ده دغه د لیډر اسپتال ته را روان دی او دا چې کوم خلک لګیو جلسې جلوسونه کول او جدوجهد کولو چې پکې سابقه وزیر اعلام دی موجوده وزیر اعلام دی د پاکستان تحریک انصاف ډیر هغه لیډرشپ چې هغه ډخرې والو نو هغه لیډرشپ مکمل طور باندې چې ما ته کوم ښکاري نو هغه فیل کو او هغه چې کوم خلک تښتېدلي وو زه پرېښی و پریس کانفرنس یې کړی وي میدان یې پرېښی و نو هغوی ته ډېر لوی پروټوکول میلاویږي او داسې ښکاري چې د دی په دې جرګه به دا سړی منځ ته راوځي او بیا کوم په دې بنیاد باندې رهایي لاسه منصوبه جوړیږي نو ظاهره خبره د هغه خلکو ته کریډټ میلاو شو نو سیاست دی مختلفې حملې په یو بل باندې شروع دي دلته کې چې چا رهایي فوج جوړ کړی دی هغوی مسې نه ناس هغوی مسلسل هم په دې باندې لګیا دي چې مونږ به خپله منصوبه هغې باندې پرمختګ کوو اختر نه پس به مونږ حلف اوچتو او په دې کې هیڅ قسمه رکاوټ هغه مونږ نه منو نو حل چل خو د دې ځای نه شروع دی خو اخري چې کومه فیصله کېږي او کله پاکستان تحریک انصاف چیرمین روزي هغه ته رهایي میلاو شي او هغې کې کریډټ څوک یوسي او دې کې بیا مونږ ګورو چې د بشرا بیبي هغه د هغې چې کوم فیملی سره ملاقات شوی دی پیغامونه ورته میلو شو هغه پیغام نه پس هغې خاوند سره ملاقات وکړو او د هغې نه پس یو سلسله روانه شوه حکومت د طرف نه باقاعده اعلانات وشو یو بل مطلب یو بل له ځای ورکول شروع شو د پرمختګ ځایونه ځای ورکول شروع شو او کوم ځای چې کم ګروپ ته کومې پارټۍ ته د ضرورت مطابق هغوی له سپیس ورکوي بل ترې نه رسو کېږي او د هغې ضرورت مطابق بیا خبر هم کوي که هغه د دوی د پالیسۍ خلاف وي څنګه چې رانا ثناء الله خبره وکړه اختیار ولی خان صاحب خبره وکړه د پارټۍ ډېر خلک پې مطلب دا دی هغه طنز کوي او تنقید کوي خو هغوی په خپله خبره ولاړ دي او هغه خبره یې وکړه کاڼې منځ ته راوویشتو نو هغه سلسله شروع ده او د دغې نه ښکاري چې دا مسله حل شوې ده او د اپوزیشن چې کوم رویه ده د هغوی کومې خبرې دي د فیملی د علیمه خان د هغې چې کومې د څو ورځو نه خبره ده او رویه کې چینجز راغلی دی خبره یې نرمه شوې ده او هغې کې د ریکویسټ د درخواست عنصر شامل دی هغه جارحانه نه ده جارحانه نه لږه نرمه شوې ده نو دغې نه ښکاري چې حقیقت کې راتلونکو څو میاشتو کې دا مسله حل کېدو واله ده او که نیشنل ډایلاګ کمیټي په خپل مقصد کې کامیابه شي نو دا به ډېر لوی یو سیاسي چې کومه نقشه ده هغه به هم بدلی او راتلونکي وخت دپاره به یو ډېر لوی پروګرام ورکړي او مسله دومره اسانه هم نه ده ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان او په داسې حکومت هغې کې کېناستو ته څنګه چمتو شي چې د کوم خلاف هغه مسلسل لا تر اوسه پورې لګیا دی او د دې خبرې بنیادي مقصد دا دی چې یاره داسې یو حکومت دی جوړ شي نیشنل ډایلاګ کمیټي چې کومه خبره کوي د هغې خبره دا ده چې داسې یو حکومت جوړ شي چې هغه ټول یو بل وبخي مطلب دا دی چې دا یو جرګه جوړه شوه جرګه به یو موقتي حکومت منځته راولي او بیا به په دغه حکومت کې به عفوه درګذر وکړي مطلب هغه چې څنګه زوړ یو دغه شوی یو بل بخلي نو هغه شانتي یو بل به وبخي او بیا به را روان الیکشن کوي نو هغې کې چې څوک ګټي نو هغوی له به ځای ورکوي نو د پاکستان صورتحال دی د پاکستان سیاست دی خو دې ټایم کې اسلام آباد ګرم دی مختلفو ځایونو کې مختلفې پریس کانفرنس د پاکستان تحریک انصاف خپله بیانیه د پاکستان تحریک انصاف هغه مشران چې پارټي پرېښې وه هغوی نوې بیانیې سره میدان کې دي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د خپل موقف باندې ولاړ دی او هغه
اعلان خپل باندې ولاړ دی چې دا به زه فورس جوړوم او هر صورت کې به جوړوم. مرکزی حکومت وایي چې فورس غیر آئیني دی او د دې به هیڅ چېرې اجازت نه ورکوو. دا د وزیر اعلی د کرسۍ د ختمېدو سبب هم جوړېدی شي. خبرې یو طرف ته که نرمې دي نو بل طرف ته پکې سختې خبرې هم شته، خو ګورو به چې راتلونکي وخت کې فیصله څه کېږي. اختره پورې خو انتظار شو او د حکومت د طرف نه بیا دا اعلانات مسلسل چې لیډر به جیل نه اسپتال ته راځي، اسپتال کې به چیک اپ کیږي، نو دې کې به پریشر ګوري او د پاکستان تحریک انصاف گیمونه هم شروع دي. که د اسپتال ویزیټ په دوره باندې خلق راوځي او هغلته غوبل جوړوي او جلسې جلوسونه کوي نو بیا به یو ټینشن جوړیږي. د حکومت دا خیال دی چې خاموشۍ کې راشي چیک اپ وکړي یا که بیا داخلیږي او که بیا چېرته اسپتال کې داخلیم نو هغوی به د خلکو پریشر ته هم ګوري او صورتحال ته به هم ګوري. د لیډرانو او د حکومت ترمنځ چې کومې خبرې شوي دي هغې بنیاد باندې به هغې ته هم ګوري چې کوم ځای نه وعدې پوره کېږي د وعدو مطابق. که دا مسله ځي روانې نو بیا خو به صحیح وي او که د وعدو مطابق نه نو بیا به پکې رکاوټې راځي. به هر حال مشران پکې منځ ته راغلي دي، ډېره غټه جرګه جوړه شوې ده. نو امید دا لرلی کېږي چې اختر نه پس ته به دا د پاکستان په سیاسي صورتحال کې ډېر غټ بدلون هغه راځي او ډېرو مسلو باندې به ډېرو خبرو باندې به ډېر لیډران هغه یو ټرن اخلي.